په سمه اوسېدمه که په غر کې اوسېدم په سمه اوسېدمه که په غر کې اوسېدم جانانو مه د مینې په نظر کې اوسېدم او کتلی راته نشو په تیارو میینو خلکو کتلی راته نشو په تیارو میینو خلکو رڼاو مه د خپل فکر په نور کې اوسېدم او د خپلو ارمانونو محلونه مې راړنګ کړه د خپلو ارمانونو محلونه مې راړنګ کړه د خپلو ارمانونو په کندر کې اوسېدم توبه خدایه د څومره دریابونو نه راتېر وم توبه خدایه د څومره دریابونو نه راتېر وم خو ژوند و د امید په سمندر کې اوسېدم او ته هم سر په رام رام د خپل غرض په بودکده کې ته هم سر په رام رام د خپل غرض په بودکده کې زه هم لکه هندو په یو مندر کې اوسېدم او د هغې جنګ ځپلې مرغۍ دا سان د مې یاد ده د هغه جنګ ځپلې مرغۍ دا سان د مې یاد ده چې امن و نو زه به په نښتر کې اوسېدم د هغه جنګ ځپلې مرغۍ دا سان د مې یاد ده چې امن و نو زه به په نښتر کې اوسېدم او نور هیڅ نه و خو سیاله بس د مینې کراماتو نور هیڅ نه و خو سیاله بس د مینې کراماتو نشه لکه د بنګو یې په سر کې اوسېدم ټایم کې زه د ضلع باجوړ په ډېر تاریخي مارکیټ شینګس مارکیټ کې چې د پخوا نه ډېر زیات مشهور دی هغې کې موجود یم من سره یو چمیار ملګری شوی دی چونکې اوس ورته په جدید ژبه کې منشي وایي قادر خان سیال صاحب د لوی شاعر دی ادیب دی لیکوال دی او ټول خلک یې پېژني موږ یې مننه کوو چې موږ ته ټایم راکړو چونکې د دې کار څه شوق دی یو پهچان هم دی څنګه چې د نوم یاد شي نو خلکو ته هغه منشي یاد شي ډېره مننه کوو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډېره مهرباني دا راته ووایه قادر خان سیال صاحب چې شاګردي دې چېرته کړې وه د څپلو کاروبار سره د شوق څنګه پیدا شو د چا نه یې دا هنر زده کړو یاره اصل کې خو داسې ده چې ما بار د بل چا سره شاګردي نه ده کړې زما خپل ترونه و هغې اول په کراچۍ سرشالوي مارکیټ کې په دې ځایونو کې دوکانونه دي اوس هم شته دی زما د پلار هم دا څپلو کار یاد و بیا په 1992 کې چې کومه دی نو من خپل دوکان جوړ کړو زما پلار و یو کاریګر به راسه بل لاسه و زه هغه وخت کې لږ داسې ډېر ماشوم نه وم خو یعنې داسې د 10 کالو 12 کالو به ومه تقریبا نو هغه ټایم کې موږ په پاټک کې د پاټک څپلۍ ډېرې مشهورې وې هغه وخت کې په پاټک کې زموږ دوکان و د 1990 پورې هغه دوکان چې کوم و نو هغه موږ هلته وو بیا د هغې نه وروسته د څو وجوهاتو په بنا باندې هغه دوکان زموږ ختم شو او د ډېرو غټو غټو هستیانو دپاره ما دغه جوړې کړي دي لکه د پروفیسر ډاکټر اقبال شاکر صاحب دپاره د ملکڼ د کوم چې د ملکڼ یونیورسټۍ کې لیکچرر دی د هغې دپاره ما څپلۍ دغه کړي دي د داسې دلته چې کوم پیګان ام پیګان ګلداد دله یا اجمل صاحب دله د انورزیب خان دپاره یا داسې نورو کم اعلی چارواکي چې دي ټول له ما څپلۍ جوړې کړي دي په ادیبانو کې والي نو د انور نګار صاحب دپاره زما د لاس څپلۍ هغې زیاتې ټول عمر استعمالوي دغه د 1992 خبره ده نو په هغې وخت کې به که تاسو خیال کړی دا پنجهداره څپلۍ نه وه د دې به ډېر زیات رواج و دا به خلکو خوښوله ډېره زیاته یعنې چې په 100 کې به 90% چې کومه وه دا به پنجهداره څپلۍ دغه کېدله او دا 10% چې کومه وه دا به بنده څپلۍ خلکو خوښوله او په بنده کې به هم داسې یو قسم دغه و چې د هغې دا ټیر به داسې ډبل و او دا پونده به پسې نه وه لاندې به داسې سلوپ دغه سیده دغه راته هغې ته به یې لیپټې ویله نو هغه څپلۍ چې کومه وه ډېره مشهوره وه دې کې قسم قسم ډیزاینونه راغله لکه زلمي ډیزاین پکې راغلی کپتان پکې راغلی یا پکې اپر ټچ ډیزاین پکې راغلی ډبل ګیر پکې رال ټریپل ګیر پکې رال مختلف ډیزاینونه پکې رال نو اوس ستاسو سیزن شروع کېږي څنګه چې روژه شروع شي نو ستاسو سیزن ځکه شروع کېږي چې خلک د اختر دپاره د څپلو آرډر وکړي څومره آرډر راغلي دي یا آرډر خو ډېر زیات دي داسې شمارلي خو ما نه دي تقریبا خو زه اکثره د خپل فیسبوک پاڼې نه دا دغه کومه چې چونکې ملګري ډېر دي تعلق ډېر دی نو د هغې په وجه باندې بیا زه چاته انکار هم نشم کولی نو په تېر اختر کې موږ به دلته شوګیرې کولې په دې دوکان کې به د شپې به موږ کار کوو نو زموږ په صحت به هم ډېرې بدې اغېزې کولې نو اوس هم چې کوم دی نو ډیمانډ موږ ته ډېر زیات دی او نور هم را روان دی نو دغه یو پیغام ستاسو د لارې مور کومه چې کوم زما ملګري دي او
د هغې زه خفه کولی بیا نه شم، نو هغوی له پکار دی چې په وخت ماته راشي چې بیا ما ته هم مسله نه یو هغوی ته هم نه.